فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين كسانو آمنو چه تاسو ایمان راوڑے لا تفتلو مباتلوی مزایکوی صدقاتکم صدقیستاسو بالمن والعزا پمن پزباد سرا والعزا پزرر و پبیگار سرا کالذی پشان دا آغسری ینفقو دے خرج کئی مال و مال داغو ریا الناس د پار د خودن د خلقو ولا یؤمنو او د باور نه کې د ایمان نراړي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرز د اخرت باندې فمثله مثال داغه کمثل صفوان پشان داغه غټي دي علیه تراب چې پاغه باندې خاروي واصابه وابل ورزیگی اغیتا باران دیر نو فترکو پرید اغیلا رسلدن مین سپا لا یقدرون اغی قادرنی قدرت بنلری علا شین پسسیز مانے مما دا آغا کسبو چا اغی کسب کردے واللہ اللہ تعالی لا یهدی دایت نکی القوم الکافرین قوم کافرانو تا شاید آیاتونو کے اللہ جل شانہو انفاق فی سبیل اللہ سے اصول سے آداب و خول اذا اللہ پلارا کہ تاسو صدقہ ورکوئی نو سنگا صدقہ ورکوئی اخلاص در ورکوئی اللہ سمر سیوا کئی اس دید اللہ جل شانو فرمائی و مومنانو تاسو خپل صدقی دا پس بادن او پا بیگار مانے مزایہ کوئی زبادنی مکوئی تا چې زبادنی شروع کړي تا سره ایس پاتې نشو زبادنا ته کې صدقه دې ورکړې ده نن نه مخکې کال میاش هفته مخکې ورکړې ده او بیا وروستو هغې باندې برید تاوی چې ته خو ډېر سخي ما ګوره زما د لاسه لوی شي او ما در باندې خوراک وکړه ما در باندې دا وکړه دا ټولې زبادنې دي زبادنه دې وکړه خپل عمل دې ټول تباہ بعضې خلک یې که نه چا باندې لوی کی خرچه پی وکړي خوراک پی کوي اخره کې انسان نو هغه کله کله ورته رانیغه شي او کله وله خبره ونه مني نو دې ورته بیا وایي وګوره زما د لاسه سړی شو زما د لاسه سړی شي ما ته خو نړی شي ما لوی کړي ما دا وکړل او تا چې کوم دی انو دا چلو کو نو هغه خپل ټولې صدقې هر څه هغه څه کي هغه په هغه زبادنه باندې ختمه کړي یو دا او یو صرف د مال مسله نه ده په هر څیز کې په عباداتو کې زبادنه نه ده پکار بیا الله وی کلذی ينفق مال رياء الناس یو انسان اده خودنی د پاره نیکی کوي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او د په الله باندې ایمان نشته یعنی د خدا رز د آخرت دی خو چې څه کوي صرف د دنیا د نوم د پاره کوي د ریاکار سړی کار سره خو چې ماته پبلک خو وي دنیا را ته خو وي د خلکو په نظر کې زه اوچت شم نن الله دې موږ ته بخښنه وکړي نن چې ده نو منګه کې مسلمانانو کې او بیا خصوصا د دې میډیا دور کې دا خوش خلکو کې ډېر راغلی دی نیکانو خلکو کې منګه کې راغلی دی چې خانه منګه چې دی بس سیز عمل کو دنیا ته بزان شو کو اللہ فرمائی فمثلہ کمثل صفوان علیہ التراب دا انسان چې د ریا د پاره عمل کوي
دا خو داسې دی چې لکه یو ګټه ده دا همواره ګټه ده مینه ماربل دی همواره ګټه ده صفا د هغې دپاره پاسه معمولي خاره پرته وي تیز باران راشي چې باران راشي په ګټه باندې هېڅ پاتې نه شي دقه رنګې د ریاکار د عمل مثال دی چې کوم اعمال هغه موږ تاسو کوو او اعمالو کې زموږ مقصود دا د مخلوق نه دا د اخیستل دي چې مخلوق دې موږ ته ښه ووایي مخلوق کې دې زموږ شهرت وشي مخلوق دې موږ ومني د دې به دغه یي الله دې نه کړي چې موږ آخرت کې ورشو هندوستړی خدای ناراضه بیا راته اسم ملاو نه شي الله دې موږ کې اخلاص واچي او ګورئ جي زموږ استاد صاحب الله دې عمر کې برکت واچي مولانا حسن صاحب دامت برکات هم ای ډېره قیمتي جمله ای بھائی وہی کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھے کام وہ بڑا ہے جس کو اللہ بڑا سمجھے اور اللہ کے ہاں کام کا بڑا ہونا اور تعداد پہ نہیں ہوتا وہ کیفیت پہ ہوتا ہے وہ اخلاص دل پہ کار حضرات آغا لوی نہ دے چې من کم کار ته لوی وو کار هغه اوچته لوی دی چې خدای ورته اوچت وي او د خدای په نید باندې د یو کار اوچت کېدل دا په تعداد نه دی چې یو سړي ته به داسې اولیاء بزرګان تیر دي که نه جومات کې ناست یو کس ته یې سبق ښوولی دی یو کس دوه کسه ورته ناست د هغه یو کسه دوه کسو ته الله دومره قبولیت او مقبولیت ورکړی چې د هغې نن په دنیا کې ډنکه چلېږي دا ټول اعمال ثواب ورته ملاوېږي او یو انسان ته په زرګونو خلک ناست دا په تعداد نه ده سل پاپړه یو لوړ دا د زړه په کیفیاتو ده ما به تاسو ته شاید مخکې ویلي د شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر لوی شخصیت و د هغه بیانات خو ډېر عجیبه وو یو ځای کې چا وایي دا شاه عطاالله شاه بخاري صاحب هم داسې واقع شوې ده یو ځای کې چېرته صاحبه بیان و چې بیان ته لاړو بیان وی کو بس مجلس ختم شو واپس تو عام داسې پاخه ښارونه نو په خانه زمانه کې دی واپس ته د پلار یو زمیندار ورته مخې ته راغی او هغه زمیندار داسې خپه خپه روان دی نو شاه صاحب ورته وایي ته ولې خپه ځې ورته یې صاحبه ما د شاه صاحب متعلق ډېرې خبرې اورېدلې وې او زما دا ارمان و چې زه به د ده تقریر چېرته اورم پېښه دا وه چې هغه نن د پلانکي جومات ته راغلی خو ما ته وروستو پته ولګېده اوس ګورم د هغه تقریر هر څه خو به ختم شوي او به تللی شاه صاحب ورته وی راځه بوی ته جومات ته ځان ته یې کېنو او بیان یې ورته شروع کړو او 100 زره مجمع ته چې هغه کم 2 غنټې بیان کړو هغه یو زمیندار ته هغه اکه 2 غنټې بیان بیا وکړو نو هغه سړي بیا ژړل خپه و شاه صاحب ورته اوس خو مې درته بیان وکړو اوس ولې خپه یې خپه به دې یم چې ستا د اخلاص ته ګورم چې ته دومره لوی سړی او ما یو زمیندار دپاره تا ماله دا 2 غنټې راکړې تا ته خو 100 زره مجمع ناسته وه شاه صاحب ورته فرمایل وہ جو 20,000 لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا وہ ایک ذات کے لیے تھا اور جو ایک آدمی کے سامنے بیان کیا وہ بھی ایک ذات کے لیے اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ 20,000 پہ راضی ہوگا یہ ایک کے سامنے بیان کرنے پہ راضی زمان مقصود خود اللہ ذات تے زمان استاد سے اللہ نے عمر کی برکت واجہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکات هم ای و مونږ ته بچوي چې سره چې نیکی کوي کنه
چرې داسې مه وایي لکه ته چې چاله څه ورکې څه صدقه پیسې ورکې دا مه وایي چې دا زه دې پلانکي له ورکوم دا ته تصور کوه چې دا ته چاله ورکې الله له ورکې لاس د دې استعمالېږي اوس تا چې چا سره احسانات کړي دي پیسې دي ورکړي دي خرچه دې پې کړې ده سبا که ته وایې چې دا ما دله ورکړي نو تا به د هغه نه توقعاتي چې دی به ما له داسې خیال ساتي دا به تا له خیال نه ساتي ته به بیا خفه او که ستا دا تصور چې ما خو الله له ورکړي دي نو ستا د هغه نه توقع به دي نو که هغه له سره څه ښه کوي نو ته به خوشحاله یې که نه کوي نو پروا به دي ني الله دې مونږ کې اخلاص واچوي ښه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين موږ داسې اعمال پکار دي ډېر اعمال داسې پکار دي د امام محمد رحمت الله علیه متعلق راځي او چې وفات شو انو چا خوب کې ولید الله سم معامله وکړه الله راته وی چې ستا کتابونه لیکل هغه درس او تدریس هغه هر څه یو طرف ته بس صرف په دې بخب د شپې به پټ پاسې دی او ما ته به ولاړ وې بس دا د شپې د اعمال به چې تا کول دا زما ستا میز کې راز و بس په دقه یو څیز دی په دقه یو څیز دی والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين مثال لا کسانو ينفقون چې خرج کوي دی اموالهم مالونه دغه ابتعاء مرضات الله په تلاش په طرف د رضا د الله تعالی وتثبیتا او د پار د محکم والی من انفسهم د نفسونو دا غینا کمثل جنت مثال دغه پشان دغه جنت بعد بربوت چې په پورته ځای باندې اصحاب او رسیغیتا وابل واران ډیر په عادت وکړه راتلو کې هغه په میوه باندې زور په دو چند باندې فإن لم يصبها کچاري هغه اونرسي هغه توابل باران ډیر فتول معمولیم ډیر وی والله الله تعالی بما تعملون چې تاسو کوم عمل کوي بصیر کتون کړي الله وي دې ما انسان دې هغه الله په لار کې خرچه کوي مال خرچ کوي خو صد پاره د الله رضا اصل مقصود د خدای رضا بنده د مقصد دا نه چې خلک زما نوم کې سیبا داسې خلک شته کنه چې ریاکار سره چې د رسل لپاره درکې نو داسې اخوا دی خو بلاس کوي چې سل کسانی وي او داسې خلک دی چې د الله په لار کې دومره خرچي کوي کنه دومره خرچي ای خپل نوم قدرې نه کوي چاته ښه بالکل تا پته به ته به نه پیژنې الله فرمای کمثل جنت بربوة اصابها مثال هغه پشان دا باغ دی پوچه ته ډیرای مانی نو هغه مانی چې ډیر باران وشي نو خستا میوه ورکی ډیر میوه ورکی او کډیر باران نه داسې معمولی پشم پیوشي معمولی ترپکا پیوشي نو میوه ورکی ولې هغه ځمکه بهتر اوچتای معنی ده دک رنګي په اخلاص سره ته لږ عمل کې لږ خرچه کې هم بداله کافي شي چې ډېره کې خو نور نه علا نور دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث ته اخلص دینک یکفیک قلیل من العمل ته د خپل دین او عمل لري د دې کې اخلاص واچوه ریاکاری پریده شومنٹ پریده بیا لږ عبادت لري هغه تعالی لپاره ډیره فائدہ درکړي او کتر یاد لپاره لګیاي نو بس اخره کې هندوستان خدای ناراضه خو بیا څه شي نشته هغه من خلک اول عمل کو چې کوي نه هغه ټول د خودنی عملي ان سکار خدا سے پکار چې د خدای د رضا ده پاره آیا ود احدکم آیا خو یو استادنا ان تكون له شي د پاره جنت باغ من نحیل د کجر و اعناب د انګور تجربهږي من تحت لان دغن الانهار نيرون لو د پاره فیا پای کې من کل ثمرات د هر قسمه میونی و اصحاب الكبر او ورسی هغه ته بوډاواله
وله ذریت او د پار اولاد ضعفا ماشومان فاصاب ورزی اغیت اعصار اغلو اگرما وفی پای کی نار اور فاخترکت اسوت یغیلرا کذالکم ذکرنگ یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم الآیات تاوتا آیاتنا لعلکم دپار دی تتفکرو جتازو سوچو کئی گورا اللہ وی دریاکار او د بیگاری سړی د عمل مثال دا سه دی یو سړی بوډای بوډا او په بوډاتوب کې د دو ماشومانی دوا درې ماشومانی اولادی او دې مړیږي او دې د کاروم نه دی ته نوکري وغیره هم نشي کولی بس د ټوله سرمایه د یو باغی د انګورو د کجورو او په هغه باغ باندې د خپل کور د بچو سره کوي کفالت کوي اوس داسې چلو شي ګرمه هوا راشي طوفان راشي او هغه ټول فصل ولا تس نس کوي د ماشومانو کما سیس چې هغه دته پاتې نشي اوس د خپل همت او طاقت شته نه دی کمزور دی د دې چې کوم اسباب د بچاو هغه ټول ختم شونه د په ټول په دغه ټیم ستيري د لپاره خو نور څه اسباب نشته لري الله دې ریاکار د سړي عمل دقسي د تمخ کې آخرت پروت دی او ډېر لوی سفر دی د پریا باندې خپل ټول عمل داسې ختم کی ایس چیز وته پاتې نشي الله دې موږ د ریا نه وساتي کذالک اخلاص ډېر لوی څه دی او اخلاص دار کنه اصل اخلاص دار په عمل کې چې انسان د اخلاص داویم نه کوي ښا کم سړی چې مخلص ای کنه دې به خپل اخلاص نه به خبره د اخلاص داوی کول دا ځان له به اخلاصي ده نو الله دې موږ تاسو کې په سچا معنی اخلاص واچي چې بس زموږ هر عمل د خدای د رضا د پاره انسان بچاله سور کی سیوا ګورا عزت خدای ور کوي مقام مرتبه خدای ور کوي مال خدای ور کوي رزق خدای ور کوي انسانانو نه سړی څه غواړي یو سړی د ستا صفاتو کې نو څه چلې صفاتونه کې نو څه چلې خلکو په صفاتونو مته د دې صفاتونو هیڅ فائدہ نشته دی نه نه د صفاتو کو سبا په خنه لګي په چاپلو بدیولي څه فائدہ تاسو خیال ني د لیډرانو د کرکټ والو د کلاډیان چیزي کله داسي غاړه د پوګوما یو چت کړي ګرځي اکاله چې میچونه باندې راشي نو ایرپورټ کې وته خلک ولاړ نو پس خاطه ټماټر ویولي بیا دا عزت عزت خو هغه خدای درکې بس یا ایو الذین واکسانو آمنوا تاسو ایمان راوړ دې لا تبتلوا مباطل و صدقاتکم صدقه استاذ بالمن فاحسان معنی والاذى او په بیګار باندې کلذي پشان دا غسړي یون په کوچ خرج کوي بالمن بعدنا کلذي پشان دا غسړي یون په کوچ خرج کوي مال لغریا الناس د پار د خودنه د خلق ولا یؤمن بالله ایمان نه راړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرز د اخرت معنی ان فمثل مثال دا کا مثل سقوال پشان دا غټ دی علی پغیمان ترابن خاروی فاصاب ورسی اغیت وابل اغباران ډیرو نفتر کو پری دی غیل رسلدن صفا لا یقدرون دې کاغی قادر دی علی شی پسید مان مما کسب چای کسب کړي کړي وی والله تعالی لا یهدی ہدایت نکی القومت کافرین قوم کافران ہوتا ومثل الذین مثال کسان ينفقون خرج اموال مالنا غی ابتعاء تلاش طلب د مرضات الله د رضا د الله تعالی وتثبیتا او د پاره د محکم والی من انفس د نفس دا غینا کمثل جنت مثال پشاد جنت بربوت پوچت زایمانه اصحاب ورز یغیت وابل اغا باران ډیر نفعاتت راتلو کی اکلا میوی دا ضعفین دو چنده فإن لم يصبك چریو نرس یایت وابل بعد باران ډیر
فتول نو لگ ولم ډیری والله تعالی بما تعملون تاسو کوم عمل کوي بصیر کتون کړي آیا ود آیا خوخی احدکم یو استاد ان تکون له چې دا شی غل پار جنت یو باغ من نخیل د کجورنا و اعناب د انګورنا تجری چې بېږي من تحت لاندې دغه الانهار نیرونا له د پار دا فیا باقی من کل ثمرات هر قسم میوي وي واصاب الكبر رسید هغه ته بوډاواله ولو ذریه د پار اولاد ضعفا کمزوري فاصاب ورزیت اعصار هغه اور ګرم هغه ګرم هوا پی پای کې نار اور فخترکت اسد اغیلرا كذلك ذكرن يبين الله بار بار بیان الله تعالی کوم تاتل آیاتنا لعلکم د پاره تتفکرون چې تاسو سوچ او فکر وکړئ الحمدلله رب العالمین کریم خدایا زموږ ناراضي شي الله زموږ ټول په حال رحم وکړي خدای زموږ تقصیرات معاف کړي الله موږ ټول ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله د درد سمرم شرکا دي الله د ټول سینې د قران مجید علوم ته کولاو کې څومره مشران دي خدای تکفیرات معاف کړي څومره ځوانان رونه دي الله ځوانا کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کړي څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري الله دې شیخ سے په عمر کې برکت واچي د عافیت او د برکت د صحت ژوند نصیب کړي الله دې مرکز دارالعلوم څومره حوایج دي الله د غیب برابر کړي الله زموږ ناراضي شي دعا کوي زموږ یو مولانا صدیق کراچای کې مولانا لیاقت علی شاه صاحب هغه وفات شوی دي الله تعالی دې کامل مغفرت نصیب کړي الله دې ولا برکت منور او معطر کړي الله دې پسمانده او صبر جمیل ورکړي